سیما بن مقام سیبتا چرورو دا خوبونه منئی نه دا خوبونه منئی نه چې ته یې القینا ولاړې د صوبایي د سواد او ته هلته لګې چې زه به وزیر اعلی کېږم لکه زه اوس د دې قومي نه ولاړ یم او زه چغې وایم چې زه به وزیر اعظم کېږم دا څونه د خندا خبره ده که نه ده او شهباز شریف ته زه وتای چې دی به وزیر اعظم کېږي د سواد وزیر اعظم به هر سړي ته دا ویلي دي هر سړي ته کنکپۍ او منافقۍ ته یې غوږ کېدی دی چې اوس هم نن هم څوک شاملوي په منګور کې د هرې پارټۍ نه چې راړئ زمونږ په ملګرو پسې تللی دی کوم چې ناراض کسان شکر الحمدلله هغه ناراضتیا ختمه شوې ده دی په هغو پسې تللی دی شهباز شریف په دا سیټ ګټي او دا به زه تا ته پرېږدم زمونږ د پیټیای کسان یې پسې تللی دی او بله ورځ یو کس څه کسان یې شامل کړي دي هغو سره هم دا لوس کړی دی شهباز شریف په دا سیټ ګټي او دا به موږ تاسو ته پرېږدو ټوله منافق ګڼکپ څخه او زه ورته یو خبره کوم شهباز شریف زموږ د سواد د خلکو لپاره څه چل کړی څه دنیا ورانه کړې ده نواز شریف ته مو دنیا ورانه کړې ده نواز شریف دلته راغی چې وزیر اعظم و په دې کراچي ګراونډ کې جلسه وکړه په 2016 کې او اعلانونه یې وکړو د موټروې وکړو د ایرپورټ یې وکړو نورې قصې وکړې د دروغو وعدې زموږ سره وکړې په هغه ټایم کې هغوی څه ونه کړه نو اوس خو سوال نه پیدا کېږي اوس خو د پاکستان تحریک انصاف دې نوجوانانو دې کارکونانو او عمران خان صاحب ایثار کړي دي انشاءالله د دوی سره موږ ملاقات په جیلونو کې کوو په جیلونو کې انشاءالله تعالی دا د افغان دا کومه ټوله چې ولاړه ده په پاکستان کې چې ولاړه ده که هغه په هر شکل کې ده که هغه په هره پټۍ کې ده دوی زموږ وینې څکلي دي دوی زموږ پاکستان نوم کړی دی او انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف دا ملګري او عمران خان دوی به وایي که نه د دوی به یوه سترګه خاندي او یوه سترګه به جاهي او انشاءالله تعالی الله تعالی په پښتو کرم دا عمران خان په 25 جولای په دې ټایم به انشاءالله د هغه د وزیر اعظم اعلان شي انشاءالله هغه درته یادوم او په کوم چې د اسلامي پاټوله راوتي دي هغه درته یادوم ځان به په دوم نه دوکه کوئ دوی زمونږ وینې څکلي دي دا په جوړې چې دي د پاکستان تحریک انصاف مونږ چې یو عمران خان امین او صادق دی خل نه دی ډاکو نه دی د هغه ورکر د هغه کارکون د هغه امیدوار هم خل نشي کېدی موږ 15 کاله په دې حکومت کې پاتې شو خو شکر الحمدلله هېڅوک راباندې د غلا دعوه نشي کولی نه راباندې څوک د کرپشن الزام لګولی شي موږ اخر عمران خان سپایان یو موږ د عمران خان سپایان یو او انشاءالله تعالی د عمران خان سره به ولاړ یو وزیر اعظمۍ ته به یې ورسوو په ټول پاکستان کې به انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف حکومت وي ستاسو چې څه مطالبې ده تاسو چې وکړئ دا وړې خبرې دي دا وړې خبرې دي دا به کېږي انشاءالله موږ د پاکستان نظام